واده نه پس به دوی ژوند څنګه تېروي یو بل سره نو ښکلی ژوند به تېروي ښایسته ژوند. بس د دې یو دوه مثاله درته وایم. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی. وی په تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې د خپلې ښځې بچو سره ښي. وانا خیرکم لاهلی. وی په تاسو کې د خپلې بیبي سره او د خپلو بیبیانو سره ښه یم. ګورئ قسم دی واقعي حضور پاک د خپلو ټولو بیبیانو سره ښکلی ښایسته ژوند تېر کړی. ډېر د ایمان د امن او ډېر د سکون او ډېر د انصاف زندگی حضور پاک مبارک تېره کړې. یو بیبي وهلې نه ده، دا به یې نه دی ورکړی. یو بیبي ته سپکې ستغې نه دي ویلې. چېرته به غوسه شو یو خولې نه به یې دوتل غارت امکم، او کله به یې د مینې نه وې تربت یداکې، لاس دې په خاورو ککړ شه. دا الفاظ کله کله د خولې نه وتېري. هم علما وایي خیری مقصد نه وه، بس دا غیر اختیاري بعضې الفاظ په عرف کې مشهوري د خولې نه غیر اختیاري وځي. یو ځل بیبي عایشې صدیقې سره جام کې اوبه وې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وکتل وی عایشې چې ته کله اوبه وڅښې بیا لوښې ماله راوړه. دا خو ام المؤمنین هوښیاره بیبي وه، عمر یې کم و خو خدای ډېر عجیبه پویه او عقل ورکړی. هغې وی نه مخکې به توبه څکې وروسته به بیا زه وڅکم. حضور پاک وی نه عایشې ته زیاته تږې یې ځکه لوښې تا مخکې راغښتې دي، مخکې به ته وڅکې بیا به زه وڅکم. وګوره څومره ښکلې خوی دی. موږ نه مخکې ښځه اوبه څکلی شي چې اوبه راوالې او ښځه یې خولې ته کړي. ماشاءالله هېڅ ته خدای دې مردار په دې ځای قسم دې د دواړو جهانو مبارک سردار د عایشې بیبي د شونډو په دې خپلې مبارکې شونډې کېښودې اوبې وڅکلې. ته بیبي سره دا خو استعمال کړه چې د نه قرباني که نه خورې پوهې کاس نه جوز فیسبوک له ورکړي مونږ ورکړي. او سبا ما پیسو خط ویلي دا کوم حدیث کوي خلک خو دا تپوسونه کوي که نه بعضې عرفي خبرې وي زما روح ما وی ګوره برکت نی چې ښځه دې واله غریبه خو غږ نشي کولی او ته بارو ورته چیني به راوالي لښتي کې به توی کړي برکت لا غوړي راوالي لښتي کې توی کړي چې د هغه غوسۍ چې یې لښتي کې توی کړي چې ته سبا وی چیني راوړه ښځې ما خو دوه ورځې وشو دړی راوړي دا لږ مېلمانه دې راځي دا بچي دې لږ شربتونه کوي غوړي راوړه ما خو بل ټیم راوړی خدایه دا خو دغه غوړي دي انګریزي دا خو الوزي اوس به سره څه کوې ته ورسره په کور کې ودرېدی شي چې د غوړو سمسۍ ته ګورې او بله چې په لار روانې لستوڼې به د لاندې او اویزان دي لکه دا لستوڼې خو دې سولېدلې دي وایي دا ولې یا ښځې دا لستوڼې دا جوړې سري ګرمه شوې وه سري ګرمني په قص یې دله سوځول زه د طالبانو د خپلو دوستانو ته وایم ګورې هر چا سره ټرت او ښځو سره نه ټرت که یا دې په کار وي ښځې سره به ګزاره کوې بس رزق کې به دې برکت وي او که ښځې سره دې جګړې رزق به زر خلاصېږي په زړه به ګټې په څه په مینه او په محبت. مولانا احمد علي لاهوري رحمت الله علیه مفسر قرآن الله اکبر د هغه بیت یې وګوره حیران به شي وایي زما مور و پلار سیکان زه مسلمان شوم ویې شلم دارالعلوم دیوبند ته لاړم د دارالعلوم دیوبند خوا کې یو سیټ و نیک سړی و مدرسې له به یې چندم ورکوله د هغه لور پېغله شوې وه لور یې هم نیکه وه دا سیټ او ښځه یې هم نیکان و نو هغې وایي چې دا مونږه چې ته عالم ته نکاح کوه نو چا ورته وي عالمانو کارخانه خو دیوبند مدرسه ده هلته لاړ شه مفتي صاحب ته ووایه مولانا صاحب ته هلک به وګوري درته نو دوی رالل مدرسې ته اوس چې په لاره دي چمن کې دا مولانا احمد علي لاهوري صاحب هم ناستې ملګرو سره ناست ښه شته و ډېر ما ته مؤلف صاحب ویلي وي ډېر ښکلي و نو چې دوی څنګه رالل محتمم صاحب لا نو ورته وي یاره هغې راپاڅېدل مدرسې له چنده ورکوله نیکان وی صاحب څنګه رالی وی یاره زما لور پېغله شوې ده او د هغه نیکه ده وایي چې ما به عالم له ورکوې او زما د ښځې مې هم دا خوښه ده چې عالم له ورکو نو تا له رالو که داسې یو عالم چې په صحت هم ښي او لږ غوندې اخلاق یې ښي لویه خبره اخلاق دي ګورې ښه نو زمونږ د لور نه وګوره یاره په لار راتللي چمن کې یو هلک ناست و هغه خو زمونږ خوښ شوی دی که هغه واده نه کړي نو هغه ښه دی
محتمل صاحب هوښیار هغه وي د دوی چې کوم خوښ کړي دي لاول به ده وګوره وایي چې هلک یې ولېږه نو مولانا احمد علي صاحب وایي په مې ګوته کېښوده راله هلکه د دوی ته خوښ شوی په دې لاره تېر شو او د دوی لور د ډېره نیکه ده او تال یې درکول غواړي واده خو دې نه دی کړی ما ویې نه وی څنګه دې خوښه ده ما ویې صاحب زما خو نه کور شته هېڅ هم نشته زما مور پلار خو سیکان دي زه خو یې د کور هېڅ یم وی ته غاړه کېږده سیف صاحب باقي به خدای خیر کړي زما لور دینداره ده که ته ورسره سړه ډوډۍ ورکوې په هغې به هم ګزاره کړي په پردي کور کې به هم کوي ما ویې دا خو لا غنیمت دی ښه خبره شوه پښتانه مفت شراب خو قاضي هم څکلی خیراتي ښځه میلاویږي بیا پکې څه دي وی خیر بل ورځ د نکاح ورځ وه خو اوږده قصه ده وخت کم دی د نکاح وخت چې و نو زما جامې خیره نه وې نو دا طالبان یو بل سره ګپ شپ لګوي دا سکول والا ورته فولینګ وایي نو دی ولا رالل ورته ویل لکه جامې دې خیرې نه دي او نن دي او خیان هم را روان دي او سخره د سخرونه هم جامې دې بدلې کړې زما خو نورې نشته وی دا ووینځه وی غسل خانې ته ننوتم او جامې مې ووینځلې وی د خدای شان واړو سوچ مې رانه